السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سمره پښتانه چې دی الله دې هاد او آباد لري. الله دې دا پښتنه خوره دا پښتون قام د هر شر د انس او د جن الله وساتي. عزتمند الله قرآن کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ترجمه دار تاسو په خپل لاسونو ځان په خپل هلاکت کې مغورځوي. عزتمندو دا هغه وخت رانږدې دی 8 فروری چې د الیکشن ډې ده او د الیکشن ورځ ده. دغه الیکشن پر ورځ باندې چې مونږ کوم مشران وړې جرګې ته لیږو، صوبایي اسمبلۍ ته یا لویې جرګې قومي اسمبلۍ ته، دا زمونږ د لاسونو کارونده دی. عزتمندو الله وی په خپل ځانونه په هلاکت کې مغورځوي. دا زمونږ او ستاسو هغه مهرونه لګول چې مونږ غلط ولګو. سبا 15 کاله 7 کاله 6 کاله او 4 کاله بیا مونږ ځان ته خیري کوو، بیا خپل مشرانو حکمرانانو ته خیري کوو. خدای چې مونږ په 8 فروری باندې خپل ځان وپیژنو، خپل قام وپیژنو. هغه خلک دی وړې او لوی جرګې ته ولیږو چې کوم په قام غمجن وي، کوم د قام خبره کوي، کوم د خور خبره کی، کم زما استاد امن خبره کی، کم کسان چې زما استاد حق خبره کی. ولی مونږ ځان نړون کو، ولی مونږ ځان کڼو، ولی مونږ ځان لندو په داسې حالت کې، ولی مونږ نه پوهیږو په دې باندې چې په دې امیدوارانو کې زما په علاقه کې کم امیدوار د دې اهلیت لري، کم اهل دی چې سبا د دې علاقې دا حق مال راوړي، زما علاقه ګل ګلزار کی. عزتمند سیاسیان به ډېر راځي تاسو ته وایي با زه به در لدا کوم، مونږ به در لدا کوو. د دغه سیاسي امیدوار ماضي ته وګوره، د دغه سیاسي امیدوار ماضي ته وګوره، تیر شوي ژوند ته وګوره چې تاله څه کړیو. کو تیر شوي ژوند کې څه کارنامې ته مومي نو بیا پوه شه دا وادي رښتونې دی. او کو تیر شوي وخت کې درلا تا ازمایلي وي، ووټ دې ورکړی وي، سنیټر پاتې شوي، ایم پی ای پاتې شوي، ایم این ای پاتې شوي وي او ستا د حق تپوس یې نه کړی نو بیا وس په دې وادو مه دوکه کېږه. هغه خلکو وادي رښتونې وي چا چې ماضي کې هم څه کړي وي، کارکردګي یې وي، چرته وخت راغلی حکومت کې او تا ته خپل کارکردګي خدا مې درله کړي دی او دا به درله کوم، نو دا سړی رښتونی دی. او که کوم سړی داسې نه وي مخکې درله سني کړي نو آینده اس په تمه مه وایه، ځان در باندې پاس کړي او دغې اسمبلۍ ته رسي بیا به ستا خبر نه لري. عزتمند پښتنو په 8 فروری باندې خپل هغه امیدواران ولیږئ چې ستاسو په نظر کې ستا د حق تپوس کولی شي. سبا ته هم دغه ګریوان ته لاس اچولی شي. ایم پی ای صاحب، ایم این ای صاحب تاله خو ما په کلي کې ووټ در کړی، نن زما کلي کې دا مسله ولې ده. نو عزتمندو یو شی دې ته مه ګورئ چې د کمې پارټۍ سره موږ تعلق ساتو، دې ته وګورئ چې په دې پارټو کې په دې حلقو کې کم امیدوار د هغه کې اهلیت دی، قابلیت دی، د ووټ حقدار دی، هغه له ووټ ورکړئ. الله هم خوشحال آباد لري.